ما ته یو وی صدیق اکبر سے میلاد کړی دی چې دا تاسو میلاد کوئ. ما وی صدیق اکبر سے ماخستن مانځنه بعد ترجمه کړې ده چې دا تاسو ترجمه کوئ. وی نه دا ته پرېږده که نه ما تپوس کړی د هغې جواب راکړه. مې تم دا خبره پرېږده که نه دا ما چې تپوس کړی د دې جواب راکړه. په ټولو صحابه کرامو کې د څوک نمونه قدرې وښیي چې ماخستن نه بعد هغې ترجمه کړې. دا مو اول بدعت دی. ولې مو رایج کړي؟ یوه ګوته بل ته نیسي څلور د ځان ته راجع کېږي. دا تاسو چې کوم مدارس جوړ کړي دي بیا مو د زنانو مدرسې پسې جوړې کړي دي. په دې شکل مدرسه د صحابو زمان کې ما ته وښایي صحابو کوم ځای کې د ښځو مدرسې جوړې کړي دي. مونږ چې یوه شپه وټاکو د عبادت دپاره په دې کې څه شوي دي؟ عقل په لحاظ سوچ وکئ. تلاوت شوی دی، نعتخواني شوی ده، ذکر شوی دی، وعظ و نصیحت شوی، خیرات او صدقات شوی. زما په دې محفل کې په کوم څه ستا اعتراض دی؟ که وایي چې تلاوت نه منم، چې دا جماعت کې تلاوت کیږي او دا خلک یې اوري، نو بخاری شریف حدیث دی عبدالله ابن مسعود ته رسول الله مبارک فرمایي ما ته تلاوت وکا. هغه ورته فرمایي تاسو باندې نازل دی نو تاسو ته به زه تلاوت کوما. رسول الله مبارک ورته فرمایي وی زه چې قرآن د بل نه اورم ما ته ډېره مزه راکوي. هغه تلاوت کوي او دی مبارک ورته وږدي سورت نساء یو پاول ولي او د پنځمې سپارې پاو ورنږدې کوي او دې آیت ته رسېږي چې د هر امت نه به ورځ د قیامت کې موږ یو شاهد او ګواه راپورته کړو. وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا، او تاسو به د ټولو د پاسه ګواه جوړ کړو. عبدالله ابن مسعود فرمایي وی ما چې د رسول الله مبارک سترګو ته وکتل اذا عیناه تذرفان بالدموع، رسول الله مبارک سترګو نه اوښکې روانې وي او ما ته یې فرمایل حسبک حسبک، بس دی بس دی. نیمه سپاره تلاوت مبارک د بل صحابي نه اورېدلی. دلایل پې ډېر دي خو دا د بخاري شریف واقعات. بیا نعتخواني شوې ده. بخاري شریف اول جلد باب لګئ باب الشعر فی المسجد، ویل د شعرونو په جومات کې څنګه دي. حدیث ذکر کوي حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي کې شعرونه وایي. عمر فاروق رضی الله عنه پې راغی، هغه پې باندې رد کوي مسجد د نبي علیه السلام او منبر د نبي علیه السلام او شعرونه. نو دی ورته وایي جلتي را باندې مه کوه، ما په دې منبر باندې دا شعرونه د هغه چا د وړاندې لوستلي دي چې هغه ستا نه مقام کې اوچت و، یعنې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو عمر صاحب به په دې ورځ نه و، نو چې هر څه وجه وه، نو هغه ورته وایي دا در سره ما ته ګواه پېښ کړه په دې خبره باندې. نو خوا کې ابو هریره صاحب ناست دی. ابو هریره صاحب ته حضرت حسان وایي انشدک بالله، د الله په نوم درنه مطالبه غواړمه، ته راته ووایه ته ناست وې که نه چې رسول الله مبارک زه په منبر کېنولم او ما ته یې وایي چې شعرونه وایه، او ما شعرونه ویل او صحابه او محبوب هلته ناستو. ابو هریره صاحب عمر فاروق صاحب ته فرمایي نعم زه ګویي کوم، زه دې مجلس کې ناست وم چې حسان په منبر شعرونه ویلي و، نبي علیه السلام ورته ناست. حوالې ډېرې دي ښه، دا د بخاري ورکوم ځکه دی دا بخاري مونږ ته ډېره نیغه نیغه کوي که نه پوهېږي پې نه. زما چلنج دی مړو ژوندو د مذهب مخالفینو ته په بخاري شریف کې یو حدیث دی په اول جلد کې چلنج ورکوم دوی ته چې دا دی صرف زما مخکې قرت دی او ترجمه دی کی، بس زه د دوی مذهب ته وراوړم. دی په بخاري څه پوهېږي؟ بخاري باندې دی پوهېږي نه. خو هغه داسې حدیث دی چې هغه دوی چېرته لوستی شي چې ولولي که نه، چې ولولي نو څوارلس ځایه د دې مذهب پکې رد پکې راغلی دی. هغه داسې حدیث دی صرف دی به یې د خلکو مخکې ما ته وایي او ترجمه به یې دی کوي، بیا به ده ته وایم چې وروره ستا څنګه عقیده ده. هغه حدیث دی چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما
حج ته او عمرې ته ځي په هغه لار ځي چې په کوم لار رسول الله مبارک تللی او چې په کوم ځای کې 2 رکعاته مونځ کړی په هغه ځای کې 2 رکعاته مونځ کوي او چې کوم ځای ناسته کړي هلته ناسته کوي هغه سفر کوي واپسي ورباندې بیا راځي او دوی د انبیا چې کوم ځای ناسته کړي هغې ځي ورتلو ته شرک او بدعت وایي د ده په مذهب باندې رد دی ورکړي دا که صرف هغه پیش کړي نو دې کې خو ناتخواني شوې ده د بخاري شریف نه ثابته که د نورو کتابونو حوالې در کومه ترمذی شریفه په شمایل کې حدیث ذکر کوي راوی د حدیث وایي امام مسجد نبوي کې رسول الله مبارک په یو مجلس د صحابو کې کتلی دی چې صحابه کرام کانو یناشدون الشعر دی به په خپلو کې شعرونه ویل او رسول الله مبارک به ورته غوږې ښو وربما کان یتبسم معهم کله به مبارک تبسم وکړو په شونډو به یې مسکا ورته راغله راوی وایي یو ځل نه 100 کرتونه زیات داسې مجلس ما لیدلی دی بهرحال که شعر باندې رد کړي اوس خو دوی هم شروع کړي که نه او داسې بې نوره اوازونه یې دي زه محمدي یم او زه محمدي یم داسې څه شی وایي دوی هم خو که وهم برېده نو زړه به هم ترې تور شي داسې بې نوره اواز ځکه زړه کې خو یې مینه نشته نو په شعر به څه وکړي مینه خو د هغه چا شعر د هغه چا په خوله خوند کوي چې زړه خو د مینې نه ډکي که نه زړه کې مینه وي نو په خوله باندې اواز راشي خوند وکړي معززو زمونږ دا محفل د خیرونو مجموعه ده دې کې تلاوت دی دې کې نعتخواني ده دې کې واعظ و نصیحت دی دې کې د الله په عبادتګاه کې ناسته ده دې کې درود شریف دی دې کې صدقات او خیرات دی نه چې راغونډې کې نو دې کې ناروا څه شی کېږي چې ته دې ته ناروا وایي که اوس چېرته پکې د ښځو میلادي لکه دا بعضې پنجابیانې کوي ته پیرت کوې نو موږ هم پیرت کوو چې زنانه دې میلادونو ته نه ځي لکه چې د فساد زمانه ده چې جماعت ته نه ځي نورو څیزونو ته نه ځي نو دې ته ولې راځي فساد دی که او که دا شانته کارونه نه وي صحیح علما ناست وي بیانات کوي په مساجدو کې د دې مخنیوی نه دی په کار دا د دې سرکرده او هم چې کوم دی لیکل کړي چې الله تعالی به په دې کې اجر عظیم ورته ورکړي نچوړ زما د بیان دا دی چې مسلک د اهل سنت والجماعه به کلک نیسئ او د اهل سنتو پهچان دا دی چې دوی به د تمامو صحابو قدر کوي د اهل بیتو به قدر کوي د امهات المؤمنین به قدر کوي د سلف و امت پسې بس پکه خوله نه خوځوي هغې ټول په خیر باندې تللي دي هغې الله د دین خدمتونه کړي دي د هغې د خدمتونو به شکریې مونږ ادا کوو نه چې الټه راپاسېږو یوه نیمه خبره دا خبره غلطه وکړه او دا خبره غلطه وکړه نه نه هغې مونږ ته خدمت کړې مونږ ته د دین شرحه کړې ده او امام شافعي رحمه الله څه فرمایي جمیع ما قالت الائمه شرح الحدیث امامانو چې څه خبرې کړي دي دا د حدیثو شرحه ده وجميع ما في السنة شرح القرآن او حدیثو کې چې څه شی دی دا د قرآن شرحه ده چې یو سړی وایي قرآن منم حدیث نه منم دا قرآن نه مني ځکه قرآن د حدیثو تلقین کړی دی چې یو سړی وایي حدیث او قرآن منم او د امامانو خبرې نه منم دا معنا نه مني د قرآن او د سنت ځکه د قرآن او د سنت شرحه موږ ته امامانو کړې ده په هغې باندې د دې زمانې مولیان نه پوهېږي دا شرحه موږ ته هغوی ښودلې الحمدلله ثم الحمدلله چې موږ تاسې د امام ابو حنیفه رحمه الله په بهترین مسلک فروعو کې او په عقیده کې اهل السنه والجماعه یو الله دې په دغه مسلکینو موږ ته تر مرګه استقامت راکړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قاری صاحب